قدرمن وروڼو سپین ږیرو مشرانو عزیزانو زه نن ډېر خوشحاله یم موږ کله خانوزۍ په سایکسي پروګرام دی چې دا د ولسي کمیټې د خانوزۍ بنیاد چې خلک په 1902 کې کېښودي د هغه بعد دا اول پروګرام دی چې دومره ښایسته پروګرام دی نو د خانوزۍ ډېرې شفا د ولسي کمیټې ګډ ممبران اچوي او ټول عزیزان په دا خوشحاله دي چې ټول ممبران د خپله کمیټې تر سره ورسي عزیزانو زموږ ولسي کمیټې چې کومې فایدې خانوزۍ له راوړي په دې تاسو پوه یاست او په ډېر خلک به نه وي په پوه په دې به تاسو محنت کوئ خپل بچیان به کوئ خپل کورونه خپل خاندانونه به کوئ چې دا زما ممبر چې د خاندانه تللی د دا ممبر به موږ ملاتړ کوو د دا ممبر به په هر ځای کې شنکه وي که پیسې که خواري موږ به د دا ممبر ملاتړ کوو دا ممبر یوازې د خاندان ممبر نه دی دا ممبر د ټولو قانوني ممبر دی د دا ممبر بیا دا ذمهواري جوړوي چې دا ممبر چې راشي په ولسي کمیټې کې په خپل ملګرو کې کښېني دی به خپل خاندان نه مخته کوي دی به د ولس خانوزۍ خپل مخته کړي چې د خانوزۍ څه مفادات دي څه دی به د خپل خاندان خبره نه کوي د خپل خاندان خبره به دی هلته کوي چې کمیټۍ د خپله خاندانه به زیاتوب کاوه دی به راځي خپل خاندان به راغواړي چې عزیزانو په کمیټۍ کې ما ته دا سترګې راپېښوده ته یې ما ته رهنمایي راکړي زما دا د کمیټۍ دا سترګې چې د دا په عیب چې دا واره کړمه دغه هر خاندان دا هر ممبر د 1902 اتیا زه نن تقریبا 43 کاله زموږ دا کمیټۍ ګډ جوړه شوې ده موږ په دا کمه مینه کې ناست یو دا د دې کمیټۍ برکت دی چې دا مینه دغو خلکو وشلې دي د دا مځکې یو خلکو ورکړي دي اوس عزیزانو زموږ دا سخته مرحله پاتې ده موږ دا 15 کاله زموږ ولسي کمیټۍ هغه طرح خوند نه وکړي لکه څنګه چې موږ مشاورتي ورسره کولې کوشش مو کولې موږ په دې کمیټۍ کې ډېر ستړي شوي یو زه د دا نوي ممبرانو دا خواست کوم چې وایي عزیزانو خدای ته وګورئ دا زموږ کلی چې دا په دا ټوله پښتونخوا وطن کې دا یو مثال لري دا یو حیثیت لري دا د سیاست نظر مه کوئ دلته هر سړی یو سیاسي پارټۍ لري هر سړی یو سیاسي ګوند لري مګر زه د خدای روی درته لیکمه چې کله د خانوزۍ خبره راغله سیاست وشاته کوئ کلیوالي وشاته کوئ زوی وخیالي وشاته کوئ بیا به زموږ دا کلی دا ولس سهار په پښو درېږي زه لورلایي نه تللی وم په لورلایي کې خلکو ویل دا ستاسې د خانوزۍ د کمیټۍ دا اسلام موږ ته راکړه موږ دومره په تی خوشحاله چې تی چې کوم کار کړی دي عزیزانو نن ډېر تکلیفونه هم ورته راپېښ زموږ ځوانان غلطۍ کوي زموږ مشران غلطۍ کوي زموږ سپین ږیري غلطۍ کوي په ولسي کمیټۍ کې خلک لګیا دي چې دا کمیټۍ د پښو رانیسي دا نه لکه اسلام د دې وجه دا نه ده د دې وجه دا ده چې زموږ وطن تر اوسه پورې د خدای پاک په فضل سره د دغو سپین ږیرو د دغو سیالانو زموږ دا مړه خلک ممبران د هغو په برکت تر دغه ځایه رارسېدلي ده نن خلک لګیا دي سم دم د پروګرام تحت تا له د راځي ستا علاقې له د راځي ستا د دا کمیټۍ خلاف خبره درته کوي چې کمیټۍ څه معنا لري ولس څه معنا لري ته زورور سړی یې ته سرمایهداره سړی یې دا قانوني به ته په تا پسې کوي عزیزانو په هېچا موږ نه پسې کړو موږ د دا ولس خلک یو موږ په دا ولس پسې کړو دا ولس زموږ دی موږ د دا ولس زه یو زه د دا ځوانانو ته دا خواست کوم چې تی چې نن البرداري واخلئ په تی ته دا خدای وبینسم دا ګس سپین ږیري به درته ووایي چې موږ ممبران استولي یاسته دا زړې خبرې چې دي دا به پرېږدئ او هغه خلک چې نن نه دي راغلي زموږ په دا مجمع کې به څه کمي وي زه به هغو ته دا خواست کوم چې علي ته هر څه به سره کوو د کلي جګړې به سره کوو د کور جګړې به سره کوو په کوڅه کې به سره درو مګر ما او تا د خدای ډېر ښایسته سپین ږیري راکړي دي که دی بنده سته داسې کمیټۍ ور جوړه کړو د کلي هغه انسانان چې زموږ دا کمیټۍ دغه ولس و خلکو ته نه ورېله کوي دا باید دي چې ورېله کړي موږ ته پکار ده چې زموږ هر سپین ږیری دا ونه وایي چې دا زما د خاندان ممبر دی دا خو نو هسې تللی دی دا شنه دی پر دا باندې ډېرې غټې ذمهوارۍ سپرې دي زموږ را روان دا 15 کاله چې دا ممبران 4 کاله چې ټاکل شوي دي دغه د داسې اسانه نه بولي زموږ د خانوزۍ غټ کار دا ټیم چې دا ټیم پاته دی موږ ته زموږ د ولس د دا مخامخ غټه جګړه موږ ته پاته ده دا به تی په ډېره خوشاسکوبي په ښه طریقه و دا ځوانان ته ورسموي و دا ولس ته ورسموي ویمه خبره چې ده زموږ بندوبست دی دا کول غواړي زموږ ځکه دي زما د نیکه برنامه دي زما د ور نیکه برنامه دي زما زوی یو فرنس جوړولی له موږ څه بندوبست والا پیسې ورکړي تاسو د وچ کلک د غوټو رانیسئ چې ستاسې خبره نه منله پر دا ولس غږ وکړي چې روډ در بند کړو بازار در بند کړو در سره ولاړ شو چې هر څه راسختي وي چې موږ ته یې په ګردو سره وکړو انشاءالله تعالی چې دا ولس راووځي دا خانوزۍ راووځي او دا ځان ته خانوزۍ ووایي هېڅوک دومره زورور نشته چې په دا ټول وطن کې وګرځي د خانوزۍ یووالی د خانوزۍ سپین ږیري یو ځای نشته د خانوزۍ مشران تعلیم یافته خلک دي موږ له پکار ده چې موږ د خپلو مشرانو عزت وکړو د ممبرانو عزت پر خپل ځای د خپل سپین ږیرو د ځوانانو د مشرانو قدر وکړو په دې چې
سهار دغه میراث ودغو ته پاتې نو چې یو شی سهار ودغو ته پاتې نو موږ باید چې نن ورځ ښایسته ور پرېږدو سبا له یې بده نه ور پرېږدو موږ له پکار دا دی چې دا کمیټې چې 43 کاله کوم خدمت کاوه ویې کوي اوس به دا تسلسل ماتونه زموږ د قانوني هر شی به ولسي کمیټې راوړي سیاسي پارټي ته به دا دري او سیاسي خلکو ته به دا دري او زورورو خلکو ته به دا دري دا هر چا سره په حساب کې چې ورور د قانوني حساب له ما سره کښېنه زه قانوني یم زه د قانوني مصر یم زه خدای د قانوني راټاکلی یم نو زه غواړم چې زه یوه پارټۍ نه منم یو تنظیم نه منم سیاست د هر چا خپل کار دی ووټ د هر چا خپل کار دی سیاسي لاره د هر چا خپل کار دی زه به پښتونخوا کې یم تاجو په علما کې دي ابل په ان پي کې دي ابل په مسلمي کې دي دوی ته دا ټولې پارټۍ مبارک دي مګر یو شی چې کله زموږ د قانوني خبره راشي بیا موږ له پکار دا دی چې موږ د قانوني خبره اوله کړو د قانوني خبره چې موږ اوله کړ ان شاء الله تعالی زه دا باور درکوم چې دا کم ممبران چې موږ ټاکلي دي د قانوني دپاره دا ډېر ښایسته ځوانان دي هر خاندان پر کښېنستلی دي په ډېر باصلاحیته طریقه یې راوستلي دي بیا چې راوستلي دي بیا دوی نه دي راوستلي چې په اتوار میټینګ کوي خپلې چای سره کوي د دوی دپاره نه دي راغوښتي د دوی دپاره راغوښتي دي چې عزیزه ته به دې دا کار به کوې و ته یې ته خواست کوم چې زما کمیټۍ دا ډېرې مجبورۍ لري ما په دا کمیټۍ کې 14 کاله لا 2011 پورې ممبري کړې ده دغه مشاورتي کونسل 15 کاله په غیر په دا 11 کاله کې موږ دا کمیټۍ چلولې ده موږ چنده کوله موږ شی نه دي خرڅ کړی موږ یو فوټ څوک موږ نه ثابتولی چې موږ یا د ولس په لاندې کې یا مو د ځان دپاره ګټه وکړه یا مو د خاندان دپاره ګټه وکړه په خاندان کې خوا به دې سوي وو په کورو کې خوا به دې سوي وو وا د ولس خبره مو مخته کړې ده چې ولس اول دی نو زه نن ته ته دا وایم چې دا ځوانان چې دي دا به تی راغواړي هر خاندان به راغواړي په میاشت کې نه په 3 میاشت کې یو وار راغواړي کوچنۍ شوروا کوي د غوایب بورډ راغواړي او د خپل ممبر ته وایي چې وروره ستا مجبوري څه شي ده ستا د ولس تاوان څه شي دی ستا د ولس ګټه څه شي ده نو بیا دی ورته ته کښېږدي یله کوئ بیا نه یله کوئ بیا نه چې دا 4 کاله بعد زه بیا بدلا بیا ټاکم بیا بل ممبر ټاکم یا په دا 4 کاله کې باید چې د دوی سره سمه پوښتنه وکړي احتساب یې وکړي حال ورسره وکړي چې عزیزه زما د علاقې دوکانونه نن په 1,80,000 روپۍ پټ خرڅوي چې تی نور ټیم سي تی نور مستحکمه سي دا به په 2,00,000 سي دا به په 3,00,000 سي او که تی لاس ور واچاو دا به 1,00,000 نه خالي 1,000 روپۍ له راسي دا به بیا مقابله شي سره نو خدای ته وګورئ زه خواست درته کوم پیسې ته فرید درته کوم پیسې ته ستی ورور د ډېرو خلکو زما د پلار پر ځای دي د زوی پر ځای درته وایم چې دا مه کوئ خپل بچیان په دا پوه کړئ چې دا معمولي چنې چنې ګټې دا تر پښو لاندې کوي دا ولس د خانوزۍ ولس د ملک کټل اکا سکول چې پر کاریز جوړ هغه د دغه دپاره جوړ کړی چې دا خانوزۍ سار په تعلیم باندې ورسي زما نیکه چې لسم راوړی و هغه په دې راوړی د خانوزۍ بچیان لسم په خانوزۍ کې وویل او دا لې هغومره ده چې دا ډېم در جوړوه د دې دپاره در جوړوه چې دا خانوزۍ په اوبو اباده شي زموږ هر سپین ږیري چې کار کړی دی هغه د کام دپاره کړی دی هغه د وطن دپاره کړی دی هغه د دا ښایسته خانوزۍ دپاره کړی نو موږ له پکار ده چې د خانوزۍ دا نوم موږ خراب نه کړو خانوزۍ ډېر ښه نوم لري ډېر ښه تاریخ لري زه به ملامت یم په ما کې به غلطۍ زما غلطي به وګړ خاندان ته سزا نه ورکوئ ما لکه کوچنی ورور ما به رانیسئ چې فرید خانه ته دا غلطي ولې کوې په تا کې دا بد عمل دی دا باید چې پرېږدې او کم سے کم کې کوې چې په خانوزۍ کې نو نه کوه له دا کلي زه لرې ولاړ سه له دا ټبره لرې ولاړ سه بیا که دا بد عمل وکړې خلک به کم سے کم تا نه پېژني نو که ته دا عمل پرېږدې او زه پرېږدم انشاءالله تعالی زما او ستا کلي به له منشیاتو پاک وي زما او ستا کلي به له اقربا پروري پاک وي زما او ستا کلي به له بېلاروي پاک وي زما او ستا کلي به له هر څه را بد عمله پاک لکه نن چې خدای پاک ساتلی دي زموږ علما کرام ناست دي د دویم غټه ذمهواري جوړه شي د دویم غټه ذمهواري جوړه ذمهواري دا ده چې دا زموږ وطن دی مولوي صاحب په دا وطن کې په مدرسو کې تی سره ډېر طالب علمان دي تی باید چې دا ورته ووایاست چې زویه موږ د دا علاقې خلک یو موږ د دا وطن خلک یو شاوخوا خانوزۍ کې ډېره غټه علاقه پرته ده چې د هر علاج کارکوان در سره دي نو هر چا د دا نصیحت وکړي چې دا هغه ولس پروت دی چې دا شاوخوا علاقه ته هم ځکه ورکړې ده هم یې د کمبې دپاره ورکړې ده هم یې د هسپتالو د نوکرۍ دپاره ورکړې ده هم یې د ماسټرۍ دپاره ورکړې ده دی د باندې ولاړ شئ یو فوټ مځکه څوک نه درکوي د یوې کمبې ځای څوک نه درکوي مګر دا هغه ولس دی چې دا قربانۍ یې کړې دي خپلې مځکې خپل وطنونه د شاوخوا اسلام دپاره قربان کړي دي دا به موږ بیا کوو دا به بیا کوو دا وطن به ښایسته ساتو عزیزانو زه درته وایم چې انشاءالله تعالی که ستی کومک به د خپلو مشرانو سره وو او ته یې د خپلو مشرانو سره ولاړ واسته دا زما باور دی چې انشاءالله تعالی خانوزۍ هېڅوک نشي خرابولی چې له هرې خوا خلک ته راشي خانوزۍ څوک نشي در خرابولی
که تا په خپله نه کړې خرابه که تا په خپله دا بد کار نه کړې شروع بیا قانوني زه نشم راګرځولی بیا زما ممبران نشي راګرځولی ممبران هم زما ستا ورونه دي زما او ستا بچیان دي زما او ستا عزیزان دي دا به زه ورته پوه کوو زه ورته به ورسره کښېنو چې عزیزه زما او ستا دا مسله ده اول فوري طور خو زما ما هغو ته دا یم عصمت هغو ته دا یم بشیر هغو ته دا یم چې وروره ته یې دا زموږ د قانوني بندوبست کوچ نه وړی دي دلته زموږ الکوان یو فرد جوړوي یو فرد په 50,000 روپۍ نه جوړېږي هلته د سپي زامن په کوچه کې ورته ناست دي که ادبي د ما ریکارډینګ شروع دي مشکندا وکړه دا دومره بد خلک دي دا نصرالدین دا چې نومه دا دومره بد خلک دي چې ورسې یو فرد چې راباسي پر یو فرد نفس درکړي زموږ حاجي اکرام یو فرد رایستی 3 میاشتې زه ورسره تلم د احمدشاه شناخت د تحصیلدار شناخت یو فرد په 3 میاشتې نه راوتی پخوا به موږ تحصیل له ور چې دا چې فرد موږ رایستی شنای درخواست به مو وکړو بیا کوم درخواست فرد په هغه ساعت کې جوړ عزیزانو موږ خلک ډېر پریشانه دي تاسو ممبران یاست ستاسو په وژو ډېرې زموارۍ خپرېږي تی ته درخواست کوو چې تی نن البرداري وکړه زه خو دومره خوشحاله یم نن چې د خانوزي ولس ناست دی بس ما دغه ولس په کار دی دغه زما د خانزي سپین دي دغه زما د خانزي سباوون دی زه دا غواړم چې دا خلک نن خپل ممبران ته مبارکي ورکړي چې ستی د مبارک زه له خپله طرفه په اډوانس کې مبارکي در کوم ستی اتلس کسیزو د کورنۍ خاندان زما له خوا مبارک شه خدای د همت درکړي خدای مو کامیاب لره خدای مو بریالي لره انشاءالله تعالی ګډ داسې ښایسته ځوانان یاست داسې لښکرناک سخت ځوانان یاست چې دا کار سره ډېر ښه پرمخ وړی شي مجبورۍ به در راځي تکلیفونه به در راځي سره کښېنئ که ممبر چندانه درلوده خاندان دې ورټولوي که ممبر اوس نه درلوده خاندان دې ورکوي نو بیا به هغه بوج پر ده باندې سپکېږي نو زه ستاسو نور وخت نه اخلم زه تقریر له نه وم راغلی دوی راته ویل څه خبرې به کوې بیا هم وایم څه خبرې درته وکړې که زما په خبرو کې د چا زړه خوږ شوی یا د یو چا تکلیف ورسېدلی زه پر هغه بیا یې واله ته ګوته زما مسران یاست له ته یې ګوتې معافي غواړم خدای مو خوشحاله لره خدای دې زموږ کمیټۍ بختوره کړي خدای دې دا سبا دپاره زموږ د قانوني دپاره ښایسته کړي زه غواړم چې دا سبا یو ښایسته کمیټۍ نو زه ستاسو نور وخت نه اخلم ومن الله توفیق خدای مو ژوندي لره خوشحاله اوسئ Discutano di famiglia, questo è la nostra parte الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعية محترم حضرت مولانا الیاس صاحب د علاقې د ولس مشرانو ځوانانو او د ولسي کمیټې نو منتخب اراکینو د هر څه خو مخکې د حلقدارۍ پروګرام دی و نوي منتخب شده اراکینو ته مبارکي ورکوو او دا دعا ورته کوو چې الله پاک د و دوی ته چې کومې ذمهواریانې ورسپارل کېږي په نن ورځ باندې کما حقه د هغه پای تکمیل ته د رسېدلو توفیق ورکړي او الله پاک دې وکړي چې دا کوم مشکلات زموږ ته مشر حاجي فرید صاحب راته بیان کړل من وعن زما هم په ذهن کې دغه رقم نقشه ده چې تر هر څه د منشیاتو چې کوم دلته سرګرمیانې دي کوم یو عذاب په نیمو نسلو کې را روان دی د مځکو په مسایلو باندې دا ګرد د ټینګ درېدنګ غواړي پر دې باندې دا ولس سره یو شي اتفاق شي او د دوی د رهنمایي دپاره تر هر څه مخکې موږ ته مسلمانان یواره د شرعي اصولو پوښتنه کوي چې شریعت موږ ته په دې مسله کې څه ویلي بیا به انشاءالله تعالی په هغه کې بدخیري نه پېښېږي او بیا به هغه د تنازع د اختلافاتو ښکار نه جوړېږي نو پر دغه خبرو باندې زه خاتمه کوم دوی ته مبارکي ورکوم دا نوي چې کوم منتخب شده د ولسي کمیټې ممبران دي او په دا تمه باندې چې الله دې وکړي چې دا کوم تېر شوي وختونه دي د تنازع او د اختلافاتو د تعصب هغه دوی ختم کړي دوی د خالصه پر دې باندې کوشش وکړي انشاءالله تعالی زما دا یقین دی لکه حاجي صاحب چې دوې درې مسلې دي په هغه کې خاص کر د مځکو مسله ده موږ ځای ورکړی دي 3 واره مو راویستلي دي خو مسله دا ده هغه ستا خبره ده لا خوا زه 3 واره لیټر راکول شوی دي چې وروره بس خل درځي یو فرد چې جوړوي یو سړی راته وویل ما 1.5 لاک روپۍ خرڅې کړي دي یو فرد نه جوړوي دا ډېره غټه مسله ده له 10 کالو 15 کالو یو مسله په ساوه موږ ته یې نشو حل کولی د حل کېدلو دپاره ډېر اسانه فورم شته چې دا یو ولسي کمیټې یو فیصله وکړي ځای موږ جوړ کړی دی
باقاعده طور پر له دوی سره 8 شیان دي کمپیوټرایز دي ګډ شیان هغه به انشاءالله د یو سړي پر به په 15 منټو کې راوځي په 50 سپۍ به راوځي دومره په اساني باندې دا سیستم جوړ شوی دی خو شرط دا دی چې دا زموږ دغه را انتقال شي به دغه خواته په دغه باره کې انشاءالله تعالی له دا ناستې